अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद ला नबिय्य बादहु वला रसूल बादहु वला उम्मत बाद उम्मतिह अरसलहुल्लाहु ताला इलन्नासि काफ़्फ़ह बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा वक़ाल तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात वक़ाल तबारक व तआला वला तअकुलू बिल बातिल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। टूल हाज़रीन दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीन किराम, इस्लाम यो बेहतरीन दीन दे और दा दीन इस्लाम यो उमूमी दीन दे द इंसान हर कार सर दे ताल्लुक़ दे कि यो इंसान ग्वाड़ी चे ज़मा हर कार द दीन मुताबिक शी द इस्लाम मुताबिक शी और मा तप हर कार बांदे द इबादत सवाब या द सदक़े सवाब मिलावशी। नो इस्लाम के दा अलमगीरियत दे और इस्लाम के दा ताकत दे और दा क़ुव्वत मौजूद दे चे दा इंसान हर यौकार इबादत गर्जौले शी। इबादत पर ये माने सर चे पर हर कार बांदे अल्लाह ताना राज़ी की देशी। दा हर कार कौल दो तरीक़ी दी। यो तरीक़ा दा चे मंग दीन इस्लाम ना रहनुमाई वालू और पाग तरीक़े उकू और आगा नेतम पकी उकू। इस्लामी कारून दपारा अक्सर कारून दीन जोड़ावलो दपारा नेत पकारी वी इन्नमल आमालु बिन्नियात द अमलुनो सवाब मिलावी की ताता पनेत बांधे। नो दीवजी ने इज़्ज़तमंदो इस्लाम ढेर बेहतरीन दीन दे का ज़मंग तिजारत वी का ज़मंग नास तपास्तवी का ज़मंग अलेक सलेक वी का ज़मंग मुआशरत दे का ज़मंग रहन सहन दे का ज़मंग अस्तोगनदा का ज़मंग लिबास दे का ज़मंग ख़बर अतरी गुफ्तार दे किरदार दे दे हर सद पारा पर इस्लाम के रहनुमाई मौजूद दा। और चे पदी टूलू सीज़ुन की तद इस्लाम द उसूल व रियायत के दा बस्ता इस्लामी गणले की आओ कद नूर सीज़ुनों के द इबादत न सेवा दे नूर सीज़ुनों के गुफ्तार के कारोबार के नशस्त व बरखास्त के त इस्लामी अहकामात न फालो के दागी ताबेदारी न के नुदा बस्ता इस्लाम की न राजी। नो द क़यामत बरज़ बद टोलो ना ज़्याद इबादत गुजार इंसान अगई चागा पडीर दुनियावी सीज़ुनों की द दीन नियत करे वी। नो कदे इंसान शपेत काल ज़िंदगी शो न शपेत काल इबादत शुटोल
مثال طور باندې یو انسان کاروبار کوي دای د اسلام د دفاع د پاره کوي په خپل بال باج باندې د خرچې د پنیت باندې کوي چې دا صدقه ده په دې نیت کو او که د جهاد موقع راله دی کې به خرج کو که جماعت جوړیږي دی کې به هم ورکو او عزیزان اقربا او رشتہ دارانو سره به مدد هم کو او د خپل جان صحت به پکې خیال هم ساتم نو ستا دا بازاری کاروبار صدقه کې شمارل کېږي او عبادت کې شمارل کېږي دا شان ته خوراک کې او خوراک کې د نیت داوي چې په دې کې ما کې طاقت راشي طاقت کې به زه عبادت تر او تازګۍ سره وکم نشاط سره به وکم او طاقت سره وکم نو دا خوراک ستا عبادت شو یعنی ثواب درته ملاوي او انتر دی چې انسان وې زو د کېږم د دې لپاره چې سحر مونځ له پټیم را پاسېږم او سحر خپل کاروبار له پټیم باندې لاړ شم او سنت طریقې سره ود شو نو دام د دې عبادت شو نو دین څومره آسان دی نن یو جمله ویل کېږي چې سراسر غلطه ده وی یار په دین باندې عمل کول ډیر ګران کار دی او دین ډیر ګران شی دی دا خبره غلطه خبره ده په دنیا کې د ټولو نه آسان شیز دین دی ځکه د دین د پاره اکثر ځایونو کې صرف د نیت ضرورت دی او نیت دومره آسان شی دی چې په نیت باندې پیسې نه لګي په نیت باندې خرچه نه راځي په نیت باندې ټیم نه لګي د نیت د پاره ودرېدل کېناستل سملاستل ضروری نه دي نیت بالکل آسان شی دی نیت څه ته ویل کېږي زړه کې دې راشي چې دا کار د الله د پاره کوم او د دین د پاره کوم نو په دې باندې یو 2 سیکنډ وخت لګي نو ګوره کاروبار به ته کې د دنیا نو کاروبار باندې خو ډېر ټیم لګي هغه دنیا ده خو چې نیت یې تا بدل کو نو هغه ټول د دنیا کار ستا دین شو نو دین آسان شو که ګران د دین دپاره دا نه دی چې مثلا خامخا به د نیت دپاره جومات ته ځې نیت دپاره دا ضرورت نشته چې خامخا اودس به کې یا قبلې ته به مخ کې یا مولوي صاحب له به ځې نیت خو ته هر ځای کې کولی شي نو دین آسان شو که ګران آسان اوده کېږي اوده کېدل خو غټ کار دی نیت کول خو آسان دی که نه نو دی وجه نه د ټولو نه آسان سیز په دنیا کې دین دی ځکه دین عقیدې سره نیت سره تعلق لري ارادو سره تعلق لري نیت المؤمن خیر من عمله وی د انسان اراده د عمل لم بهتري عجیبه خبره دا ولی بهتري یو انسان کار وکړو او یو انسان کار نه دی کړی خو د پخه اراده و چې زه به دا نیک کار کومه نو د دا اراده د دغه بل نه ولې بهتره ده هغه خو ځان په عذاب کو مثلا تا نیت وکړو چې زه به روزانه 2 رکعاته نفل مونځ کوم او یو سړی 2 رکعاته نفل مونځ کوي نو بظاهره خو هغه تا نه ښه شو ځکه هغه 2 رکعاته وکړه او تا نه دي کړي او حدیث کې سره راځي خیر وی دا نیت والا خیر دی دا ولې دي کې یو عجیبه نکته ده هغه نکته دا ده چې کله انسان عمل کوي نو عمل کې انسان نه ډېر کوتاهي نه کېږي او نیت کې انسان نه کوتاهي نه ډېرې نه کېږي عمل ټیم کې کمزوریاں نه ډېرې راځي مثلا عمل طور کې انسان عمل کوي زړه نه کېږي خو بس عمل وږي دا شي که نه بس زمانه زړه خو مې نه کېږي خو یو 2 رکعاته وکړه زړه زړه کې کری ریبي مناسب ناست نو بس ستې نه جوړېږي خو زه خو مونځ وکړه که نه نو ګوره اوس دا عمل بهتر نه دی ځکه دا خو تا خو بس هسې بیسه وکړو نیت دې پکې د اجر و ثواب ډېر زیات نشته او چې کله تا نیت کولی چې زه به 2 رکعاته مونځ کوم ستا په پوخ یقین و چې زه به 2 رکعات مونځ کوم او ستا هغه وخت کې یقین و چې ما ته به په دې ثواب میلاویږي او ما باندې دې باندې به ما نه الله راضي کېږي نو دې وجې نه هغه عمل بهتري یا کله انسان چې نیت کوي دې کې ریا نه راځي او چې کله عمل کوي ریا پکې راشي نو نیت بهتر شو تا عمل کولو د ریا دپاره دی نو ثواب درته میلاو نه شو خو چې نیت دې کوو نو نیت خو ستا چاته پته هم نه لګېده چې د زړه کې څه کری ریبي او تا نیت کړی چې پلاني ثوابي کار به کوم نو تا ته یو نیکي میلاو شوه او هلته چې د عمل وکړو او ریا دې وکړه یو نیکي هم درته میلاو نه شوه نو نیت بهتر شو نو څومره اسانه خبره دی
یو غریب د مالدارو درجې تم رسیدې شي، یو غریب د مالدار درجې تم رسیدې شي. یو مالدار دی هغه پیسې ورکوي، بل سړی دی غریب سړی دی پیسې ورسره نشته، خو روزانه دا نیت کوي چې یا الله که مال د مال راکو زه به دا ټول مال یا د دې دومره فیصده یا دومره مال به زه ستا په لار کې خرج کوم. اوس تشپاڼې دي زموږ سره لاس کې نشته دی. عام ماحول کې که یو سړی داسې خبرې کوي خلک وایي مړه دې مخ ته دې ګوره او دې خبرو ته دې ګوره. لکه یو غریب سړی وایي زه به لینک روزر علم او زه به جاز کې ګرځم، خلک ورته وایي یہ مو او مسور کی دال، وایي ستا دې خولې ته ګوره او د مسورو دالو ته ګوره. داسې غټې غټې خبرې کې الله رب العزت په دربار کې دا نشته. یو غریب سړی دی وایي یا الله زه به کروڑونه خرج کوم، الله ورته داسې نه وایي چې مړه دې خولې ته دې ګوره تاسو کروڑ کم ځای کې دي. الله وایي ها ته دومره غریب سړی او ستا زما دپاره دومره نیت دی، ما تعالی اجر و ثواب درکو. څومره عجیبه دربار دی. خلک وایي دین ګران دی، څومره آسان شو، د کروڑ روپو نیت یو کو ثواب درته میلاو شو. خو چې نیت کې دا ضروري ده چې دا ستا زړه کې یقین وي او ستا زړه کې عزم او اراده وي چې واقعي داسې کار ما سره وشو نو داسې به کوم، نو بیا هله دا نیتي. کنی بیا خو هسې هوایي خبرې شوې که نه، بیا خو خیالي پولاو شو او بلی کې خواب میں چچړې، بیا خو هسې قصه شوه. چې نیت دې واقعي وي چې ما له پیسې رالي زه به جومات کې هم خرج کوم، مدرسه کې به هم خرج کوم، غریبانانو له به هم ورکوم، بېدستو له به هم ورکوم، او دا ستا یقین یو زړه کې د خوشحالي محسوسې، بیا صحیح ده، بیا به تا ته ثواب میلاویږي. نو څومره آسان دین دی عزتمند. پردي مالونه موږ نه خیرات کوو، چې موږ سره کم مال نشته دی او موږ له راځي هغه موږ خیرات کولو طریقه نه راځي. نو سوچ کوه چې کم مال موږ سره موجود وي موږ به هغه څه خیرات کوو. چې په کم سیز باندې زموږ یو سیکنډ لګي موږ هغه کار نه کوو، نو چې کم مال تاله رالی او په سترګو یا په جولۍ کې رالی نو بیا ته څه خیرات کوي. اوس د ځان ټریننګ کوئ. دویم دا د عملی اعتبار سره کله ناکله صدقه او خیرات کوئ. هغه د یو روپۍ وي او هغه د یو کجوره وي او هغه د یو خندا خبره وي، نو څه نه څه دې کې ځان راولئ. نو کاروبار زمونږ دین جوړېدی شي او دین زمونږ کاروبار جوړېدی شي. چې کم دین انسان د ریا دپاره کوي، کم دین انسان د فخر و نمود دپاره کوي، او کم دین انسان د الله رضا دپاره نه کوي، دا دین د ده دپاره دنیا ده، دې ته ثواب نه میلاویږي. او چې کم دنیا انسان د دین په نیت باندې ګټي او کم دنیا انسان په صحیح نیت باندې ګټي، په صحیح نیت باندې خرج کوي، د ده دا دنیا هم دین دی. بے خلک وایي دین ګران دی، صرف نیت بدل کا پکې. لکه جمعات ته دوه قسمه خلک راځي، یو راځي عزتمندو چې زه به مونځ کومه جمع سره، بل راځي وایي زه به د دې مونځګزارو سپلی پټوم. دواړه جمعات ته رال، خو یو انسان چې رالی هغه که جمع ورته میلاو هم نه شوه د جمع ثواب ورته میلاویږي، او دې بل انسان که سپلی پټې نه م کړې د غلا ګناه ورته میلاو شوه، ځکه د پوره عزم کړی و. دقه دین دی. خو عزتمند موږ دومره کمزوري یو چې نن موږ د زړه خیالات هم د دین نه تابع کوو. نو خپل عزتمندو هغه نیتونه بدل کو او د نیت اصلاح کو. او چې کوم کاروبار کو اسانه خبره ده، تاسو کې اکثر کاروباریان دي، نو د کاروبار فضایل زده کوي. د کاروبار په باره کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم فضیلتونه بیان کړي دي او کومې دعاګانې بیان کړي او کومه طریقې بیان کړي ده، دا زده کول پکار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده. وی تاسو ته پته ده د انسان د پاره د ټولو نه بهترین مال کم یو دی چې هغې خوري. هر انسان دا غواړي چې ما ته د ښه مال او د ښه خوراک پته ولګي. د خیر مال کم یو دی؟ نبی علیہ السلام وی دا هغه مال دی چې تا په خپلو لاسونو باندې ګټلی وي. وی دا ډېر بهترین مال دی. او موږ ورته تاسو وایو مړه پلانې خو صرف دکان او دکان او دکان او دکان نه، دکانداری عبادت دی. نبی علیہ السلام فرمائی وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود علیہ الصلاۃ والسلام
کان یأکل من عمل یده. نبی اسلام وی تاسو ته پته ده وی داود علیه السلام زمونږ پیغمبرانو کې زمونږ رور هغه به هم د خپل لاس خواري محنت کوله او هغه خوراک به یې کو، زغرې به یې جوړولې، زغرې او دا شان کارونه به یې کول. نو دی وجه احادیثو کې عزتمندو د کاروبار هم فضیلتونه راغلي دي. بل حدیث کې راځي وما انفق الرجل على نفسه واهله وولده وخادمه فهو صدقه. وای کم انسان چې مال ګټلې دی او دا مال په خپل ځان خرج کو، په خپل اهل او عیال خرج کو، په خپل نوکرانو خرج کو، وای تاسو ته پته ده فهو صدقه، دته د صدقې ثواب ملاويږي. نو موږ عزتمندو ټماټر پیاز چې راوړي په دې کې هم تاته د صدقې ثواب ملاوي. نو په خوشحالۍ سره دکان ته راځه، وې دا ټماټر پیاز چې زه وړم دا زه داسې دی لکه په خپلو بچو صدقه کوم. موږ خپله خراب کو چې رانه نوځو نو بس چې ټماټر پیاز راوړو، ها نارو خلکو ټول ما ته سترګې نیولې دي او دا خوارې خوارې سترګې مې نه وي، ها ډک شي پې. نو صدقه کې چې ته داسې نیتو کې بیا ثواب درته نه ملاوي. یو صدقه ته ورکړو تا چاته چې ډک شپې بس بیا د ثواب ختم. صدقې پسې به داسې الفاظ نه وي چې هغه د احسان الفاظي. نو داسې الفاظ چې دي ول د صدقې ثواب ختم. نو بهرحال عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو ځل یو کس رالی او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خپل فقر او د خپل غریبۍ تذکره وکړه. وی چې ډېر غریب او سوال یې وکړو. دا یاد رال پکار دي عزتمندو چې کوم انسان چا سره ښېګړه کول غواړي بهترینه طریقه دا ده چې هغه ته کاروبار چلو خایا، یا هغه له داسې شی والا چې هغه باندې هغه کاروبار کوي. مثلا یو گاڑی والا پیسې ولا مور کوا، بعض وخت چې ته چاله پیسې ورکې هغه ته په سوال باندې عادت کی، ته ته سوالګر جوړ کی، که خپل یې نشي کولی بل چاته ووایه فلان کیا یاره ما سره ټیم نشته او دا پلانې سړی ډېر غریب دی ورشه دله یو گاډی والا، اب هم خوشحاله شي. زما خلک دې ته خوشحالېږي چې ته په چا د وې فلاني له داسې ورکه. نو دې طریقې سره کول پکار دي. یو ورکوټه شان دکانګې ولا جوړ کا. نن سبا خو آسان کارونه دي عزتمندو، واړه واړه کارونه ملوي. نو سوالګر د چا نه دي جوړول پکار. نبی علیہ السلام له یو کس رالی ویل یا رسول الله ډېر غریب ما، یو انصاری فسأله، نو سوال یې وکړو نبی علیہ السلام نه. نبی علیہ السلام ورته وی اما فی بیتک شیء، اما فی بیتک شیء، ستا کور کې څه شی نشته دی چې ته سوال کې؟ وی جی شیونه خو بس شته. وی څه شی دي؟ او قال بلا. وی جی ولی نشته دی؟ یو دو شیونه راکره شته. وی څه دي؟ وی حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. جی یو ما کر کمبل دا برستن دا صادر دی راکره، هغه نیم لاندې اچوم نیم ځان باندې باندې اچوم. یو راکه کمبل صادر دا هغه لاندې باندې اچوم استعمالو می. وقعب نشرب فيه من الماء، یو راکه یو کټورې دی، یو ګلاس یو جام شان راکه دی، هغې کې اوبه څکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایتنی بهما، داسې چلو که دغه دواړه شی نه راوړه. اوس دا به څومره غریب سړی دی، صرف چا کر یو صادري او یو جام وي، دا خو انتهایی غریب سړی دی، دله سوال کول هم جایز دي. که دا چا نه څه غواړي په دې کې ګناه نشته، ځکه د خوراک څښاک ورکړه نور څه نشته دی، یو صادر او یو ګیلاس دا څه شی دی. نبی علیہ السلام ورته بیا هم ویل سوال مه کوه، دا شی نه راوړه، زه درته چل طریقه ښیم. نو هغه راوړو. فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیده، نبی علیہ السلام داسې یو لاس کې صادر ونیول، یو لاس کې هغه جام ونیول، او داسې صحابه کرام ناست او داسې ودرېدلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول متوجه کړو. من یشتری هذین، اے خلکو دا صادر او دا جام څوک اخلي؟ دکانداری شروع کړله.
دکانداری دومره اعلی سي د نبی اسلام په خپل دکانداری شروع کړله او هغه ته لګې دی چل خې د دکانداري. یو سړی پاسې دو وی انا اخذهم بدرهم وجیزی په 1 روپۍ علم. نبی اسلام نه من یزید علی درهم د دې نه زیات یې څوک علي دې ته د نیلام بیا وایي. د دې حدیث نه فقهای کرام او محدثین د نیلام بیا ثابتوي چې نیلامي بیا جایز ده. ګوره نبی اسلام یو سړي ریټ ویلو هغه ور نکو وی من یزید دې ته بیا من یزید وایي په زیات باندې څوک علي لکه څنګه نیلام والا आवाज کوي الکه لس 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 بل ورته 15 وی 15 15 15 نبی اسلام یو 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 بل څوک زیات علي بل یو کس پاتې شوی وی به درهمین زی 2 روپۍ باندې علم. نبی اسلام بس ټیک تا بس هغه د 2 روپو مناسب سيزو ویل دا والا فاخذ درهمین. نبی اسلام واغسته انصاری له ورکړ ویل دا 2 روپۍ والا. بیا ورته مخ کې چل مو خو چې بده باندې اشتري باحدهما طعاما و دې 1 روپۍ باندې خوراک سکاک سیز والا خپل بال بچ لا یوسا بال بچ لا روټۍ ورکول صدقه ده. وی پیله د خپل ماشومان او بچو غمو کا غوله د خوراک سه یوسا او دا بل والا واشتري بالاخر قدوما فاتني به او په دې بل باندې کلاړی تبرګه والا مال راوړه. تبر والا تبرګه اغلاړه په دې باندې تبرګه واغستو. نبی اسلام لراله نبی اسلام ورته له اوس دا لرګي والا او داسې بل لاس کې لرګي را واغستو یو لاس کې تبر وې دې باندې دا داسې ماتوا او دا د غرنه راوړه. دا چلی ورته خو او پنځل سورج دی ویني نم دلتا زموږ دکانداری کوي کنه باز سره دکان کوي خود دکان مطابق کار نه کوي 12 بجې زی او مازیګر واپس راځي نو دا څنګه دکانداری شو. نبی علیہ السلام ولې پنځل سورج دی ویني نم الته کاروبار لزا او لرګي را غونډوا او جمع کوي او بیا راشه پنځل سورج دی بعد هغه خرڅ کا بیا ما سره ملاو شه چې سدي کړي. نو دویمه خبره دا شو چې دکانداری به هم د عبادت په طریقه کې اهتمام به کې کته د دکانداری اهتمام نه کې او د ټیم خیال نه ساتي دي کې به برکت نه د ټیم به خیال ساتي. به نبی صلی الله علیه وسلم لا پنځل سورج بعد اگر علی ویل څنګه چل شو وی جی وقت اصاب 10 دراهم وی 10 روپۍ می ګټلې دي. 10 روپۍ او کې ډیر شی واغه د سونی او د چاندي روپۍ وي وی 10 روپۍ می ګټلې دي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې زه اوس دې باندې ستا ټول ضرورتونه کېږي. نو فاشترا ببعضها ثوبا لاړو بچو له مزیدار نوې نوې کپړې مو واغستې او ببعضها طعاما او د خوراکي اعلی سیزونه ویوړل دا ټول سیزونه په واغسته. به نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي هذا خير لك من ان تجيء المسألة نقطة في وجهك يوم القيامة. وی ګوره تا د پاره دا ډیره بهتره ده چې تا په خپل لاسونو باندې پیسې وګټلې د دې خبرې نه چې تا سوال کولې د خلکو نه او دا سوال به د قیامت په ورځ باندې ستا په مخ باندې د تورو داغونو په شکل کې وي. نو د قیامت په ورځ باندې چا په مخ باندې تور داغونه وي ښه منځګزار انساني او ښه کسي خو بېجا سوالونه کړي وي د دې نه بهتره دا ده چې انسان کاروبار وکړي. بیا ورته نبی اسلام فرمایي چې ته سوال کولی شي 3 قسمه سړي سوال کولی شي. یو هغه ده چې ډېر زیات ضرورتمند دي، دویم دا دی ډېر زیات قرضداري وي، او دریم دا دی چېرته د چا کفاره پرې راغلی وي او هغه تاوان ورکولی او د تاوان پیسې ورسره نشته دی او یو ځای کې بچ کېږي، نو دا د سوالو کې ملګرو ته دی وایي چې ما بچ کړئ او دلته تاوان دی او زه خرابېږم او ته هغه سره څه مدد وکړي. نو بهرحال عزتمندو پیسې ګټل هم دین جوړېدی شي. کاروبار کوي، کاروبار بهترین چیز دی، د ټولو نه زیات ګټور چیز دی هغه کاروبار او تجارت کول دي. دویم نمبر پسې بیا ملازمت دی، او دریم نمبر به د میراث او د کرایه ځایونو ته کېناستل او دا خوړل، او څلورم نمبر مصیبت دی سوال کول. نو کاروبار ډېر بهترین چیز دی عزتمندو. او دې لپاره دعاګانې شوي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل ناستو، بعضې کسان داسې وي چې هغه کاروباري خلکو پورې خندا کوي. دا هغه خلک دي چې هغه یا تشپاڼې وي
او یا هغه چې هغه سست او کاهل وي مهنت نشي کوله او یا هغه کسي چې بس اسی خلکو پورې خنداګانی کوي اوسګار خیل دی د عادت هم دی کاروباری خلک کاروبارانو پورې نه خاندي ځکه دا عبادت دی عبادت پورې څنګه خندا کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل ناستو صحابه کرام هم ناستو مر علی النبی صلی الله علیه وسلم رجل یو سړی د نبی علیہ السلام مخې ته تیر شو فرعا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم من جلده ونشاته فقالوا یا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله اسړی چې داسې مخ کې تیر شو غالبا دکان ته روانو نو داسې هټ ټاکټ ډیر تندرست بدن ډیر مزیدار او ډیر نشاط سره او تر تازگی سره روانو نو صحابه کرام یا رسول الله بدن خو ډیر خدای خو کاش دا د الله په لار کې لګیدلې وي ډیر طاقتور دی خو چې د الله په لار کې د نیغ نیغ روان وي او دا خواري او مهنت یې کولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سو فرمایل نبی صلی ان کان خرج یسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله اے زما صحابه یاد لرئ کدا تندرست سړی د خپل بچو د پاره د رزق ګټلو د پاره رواني نو دا هم د الله په لار کې دی و ان کان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله او یا کدا دین سره رواني بچی خو نشته خو بوډاګان مور او پلاری دي د اغه د پاره رزق تلاش کین نو بیا هم فی سبیل الله کې د الله په لار کې دي وان کان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله او که په دین باندې کاروبار لذي چې زه د خلکو نه سوالونه نه کوم ځکه سوال ډیر خراب شی دی او زمونږ پیغمبر د دې ډیر مذمت بیان کړی دی چې د سوالګر سړي په مخ باندې به غوښې نه وي او تور تور ټاکی او داغونه به وي د دې د وجې نه دازي چې په عفت کې او په پاکۍ کې یا د دې وجې نه چې چېرته ګناه کې اخته نشي چې خپلې پیسې را سره یي چېرته ګناه کې اخته نشم نو دا هم د الله په لار کې دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې کم کاروباري سړی ګناهګار دی دا یاد لري کاروبار کې نیت باندې انسان ګناهګاریږي بیا نبی اسلام وان کان خرج یسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان او دا خبره دا که یو سړی کاروبار ل روان وي خو د هغه دوه غرض وي هغه غرض یې دا وي چې ریایي پکې او بل پکې فخر او نمود وي پکې بای سړی مال د دې لپاره ګټي کنه مړه د خلکو تم د لزه چل خیمه چې ز څومره وبو کې دا غلط نیت دی چې تا پیسې وګټلې خلکو ته په خپله پته لګېږي چې ته څومره اوبو کې نو د دې نیت کولو ضرورت پکې سره یو سړي چې خلی باس اچولی وي که هغه دا نیت اونه کړي چې زه ښایسته ښکارم ټول وایي هلکه ډېر مزېدار دی په خپله دې صفت کوي نو په خپله ختمه چې ښه ګاډي کې ته روان وي په خپله ستا خلک صفت کوي هلکه ډېر مزېدار ګاډی دی یار نو د دې د نیت کولو ضرورت څه دی نو که د ریا او د فخر په تورې کوي چې زرونو ته ځان وښیم عزیزانو ته ځان وښیم پارټنرانو ته ځان ښیم او غریبانانو ته ځان خیم ریا او فخر وي نو بیا دا د الله په لار کې نه د شیطان په لار کې دی نو دا کاروبار به شیطانی کاروبار دی انسان کمزور دی کله کله داسې نیت راځي خامخا پیسې ډېرې وګټي نو عزتمندو بار بار د خپل نیت تصحیح کول پکار دي نیت داسې آسان چیز دی د دې لپاره داسې پیچ نه دی چې ته ولې پیچکش رالی او تابع به بس نیت خو آسان چیز دی زړه کې نیت چې کله دی ریا راله فوراً استغفر الله استغفر الله استغفر الله واپس دی نیت کړه پاک شو دویمه خبره د کاروبار متعلق عزتمندو دا ده چې سحر وختي کاروبار کول پکار دي بعض کسان د سحر منبات هغه اود کیږي د دې څه نقصان دی دنیاوي بعضې کسان تپوس کوي وایي سحر نه پس خوب کول حرام خو نه دي کنه بالکل دی حرام چا دی چې حرام دي چې انسان مونږ کی بس فورا مو ته کې دی شي حرام نه دي خو نقصانی خو دي کنه او زمون خلق خو د حرام نه زیات د نقصان نه ځان ساتي ته یو سړی ته دا وایي چې دا سیز حرام دی زمونه ګورو بیار پیله د کاروبار کو خو ته یو سړی ته وایي لکه دا کار کې نو دی کې تاوان کیږي کار خو حلال دی وای مړه په حلالو وسو کو پرې دا کار نه کوم نو ته خو دې ته وګوره چې ستا د دنیا نقصان پکې کیږي
سحر ټیم دومره قیمتي دی، الله په سحر باندې قسم خوړلی، والفجر وليال عشر، الله وی زما دی په دې سحر ټیم باندې قسم وی او په لس شپو باندې مې دې قسم وی. الله او نبی صلوات و سلام د دې فضیلتونه بیان کړي. نبی صلوات و سلام وی اللهم بارک لامتی فی بکورها، یا الله زما امت لکته برکت اچه په روزي کې او په زندګۍ کې، نو د سحر په ټیم کې ول واچوا. نو سحر ټیم کې چې کوم انسان کاروبار کوي یا کاروبار نه کوي خو بیخ دی، نو په هر څه کې به د برکتی. که کاروبار کوي په کاروبار کې به برکتی، که کاروبار نه کوي سحر ټیم کې اسې تاویږي راتاویږي ګرځي، نو په صحت کې به برکتی، دا به خیستی، د جسم به مزیداری، بیماریاں به نه لګیږي، ځکه سحر بهترین هوای هغه ته حاصلېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو د خپل د دنیا دپاره، بل د شپې خوب، د ورځې کاروبار. الله قرآن کې هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الله وی شپه مې د خوب دپاره او د سکون دپاره پیدا کړې، او ورځ د کاروبار او د ګرځېدلو دپاره. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، وی دا هغه خلق په دې خبره پوهېږي چې چاته غوږ دی او په سمه خبره پوهېږي. سهار ټایم کې برکت دی. او بیا وی وجعلنا النهار معاشا، الله وی ما د ورځې د معیشت دپاره کاروبار دپاره پیدا کړي. خوبونه سره کې بکور کم ټیم ته ویل کېږي؟ دغه ټیم عزتمندو چې کله د سحر اذان وکړي، د سحر ټیم داخل شي، صبح صادق چې ورته وایي سبا صادق، د دې ټیم نه شروع کېږي. او بعض عالمان وایي چې نور کله راوخیږي او لږ تیز شي، اشراق ټیم ورته تبلیغ والا وایي دې ټیم پورې وي، نو دې ټیم پورې خوب نه دي کول پکار. او بعض عالمان وایي چې کوم انسان د دنیا ترقي غواړي، که کالج کې دی او که سکول کې دی او که ډپارټمنټ کې دی او که دغه رنګې ملازمت کوي، خدا غواړي چې زما دې ملازمت کې او په دې شیزونو کې ما ته ترقي میلاو شي او برکت پکې راشي، نو د سحر نه والا تر زوال ټیمه پورې خوب نه دي کول پکار. بیا چې کله زوال ټیم تیر شي، دغه ټیم کې قیلوله به بهتر شی دی، لږ ساعت لپاره اوده کېدل بیا دغه بهتر شی دی. نبی علیه السلام وایي قیلو فإن الشیاطین لا یقیلو، وایي دغه ټیم کې لږ شان قیلوله کوي، ځکه شیطانان دا نه کوي، او دا به تاسو له ډېر زیات سکون در کوي. واجب نه ده، موده کېږه، څه خبره نشته، خو بهتر چیز دی. نو دې وجې نه عزتمندو بعضو روایتو کې راځي چې باکرو الغدو فی طلب الرزق فإن الغدو برکت و نجاح، وی سحر ټیم کې رزق تلاش کول، وی دې کې ډېر برکت دی او دې کې ډېره کامیابی ده، نو دې وخت کې کول پکار دی. یو حدیث کې راځي نوم الصبح، یو روایت کې نوم الصبح یمنع الرزق، وی تاسو ته پته ده سحر ټیم خوب چې کم دی دا د سړي نه رزق کموي او رزق ایساروي. نو دې وجې نه عزتمندو د دې ډېر اهتمام کول پکار دی. فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها فرمای و یو ځل ما باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما مخې ته تیر شو، وانا مستجعه متسبحه، وی زه ودومه سحر ټیم کې ودومه داسې پرته ومه، فحرکنی برجلی، وی نبی اسلام داسې وخوځوله ما په خپه باندې، ثم قال یا بنیا، ای زما بچوړي، یا زما ګوډاګۍ، ته ولې دې ټیم کې ودی؟ قومي، پاسېږه، اشهدي رزق ربک، دې ټیم کې د الله رزق تقسیمیږي، ته هغې ته حاضري ولګوه چې ستا حصه پکې پیدا شي. ولا تکونی من الغافلین، دا د غفلت والا خوبونه دي، دې وخت کې خوبونه مه کوه. فإن الله عز وجل يقسم ارزاق الناس ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وی دې ټیم کې د سحر نه والا نور خاطر ټیم پورې الله رب العزت رزقونه تقسیموي. نو دې وجې نه عزتمندو د سحر دا زمونږ او ستاسو د اکثرو خلکو دا ډېر بد عادت دی. بعض انګریزي ممالک دي عزتمندو هلته سهار وختي خلک روانېږي کاروبار پسې، هغوی په دې خبره باندې عمل کړی. نو د نن ننې تو کو عزتمندو دا بیماریانې ولې زیاتې دي؟ سحر چې کوم قیمتي وخت دی او د انسان صحت دپاره بهتر وخت دی، هغې کې موږ ودی.
که د دکان ته نه ځي دکان خو 10 بجې کولاویږي نو ته خو پاسې که دغه ټایم کې ورزش وکړه ناشته راوړه بال بچ له څه خوراک څښاک څیزونه راوړه دا به د صدقه کې شمار شي او دا واک چې کوم دی او دا ګرځېدل به دی دا به د صحت دپاره دویو ګرځي تاسو ګورئ دا مارغان کم بیماریږي مارغان د مارغانو اسپتال نشته دا چنچڼو د مارغانو څومره زیاتې دي اسپتال یې نشته دی ولې دوی سار وختي پاسېږي د دوی ورزش ډېر کېږي او دوی سار وختي د الله تسبیح وایي د هغې اثر ډېر زیات دی نو مارغان ډېر کم بیماریږي بس ډایرکټ مري ډېر کم پکې بیمار شي ډېر چې ته ځنګل ته لاړ شي یو کم کوز به یو چنچڼه یو باز یو دغه به پکې بیماري ګینې اکثر تر و تازه او چست ځکه دوی سار ټایم کې نه وده کېږي او سار وختي را پاسېږي مولا بانګ مال را پاسېږي یا چربانګ مال را پاسېږي او موږ غوابانګ مال را پاسېږو موږ هغه ټایم را پاسېږو چې سنډا او غوام رمباړې وایي هغه ټایم بیا را پاسېږي او سترګې مږي نو دې وجې نه عزتمندو د دې ډېر خیال ساتئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من صلی الصبح فی جماعه یو سړی سهار مونځ په جمع سره وکړي ثم قعد یذکر الله بیا لږ ساعت لکینی الته ذکر کوي حتی تطلع الشمس ثم رکعتین تر دې پورې چې نور راوخیږي بیا د 2 رکعاته مونځ وکړي كانت له اجر حجة وعمرة تامة درې ځله نبی صلی الله علیه وسلم واوري چې کوم انسان سحر مونځ وکي بیا د هغې نه پس ذکر وکي بیا چې نور راوخیږي 2 رکعاته اشراق مونځ وکي وایي د دپاره الله رب العزت د حج او د عمرې کامل ثواب دله ورکي خو داسې حجونه زمونږ خلک نه کوي زمونږ خو هغه حجونه پکار دي چې سیرې درته پکې واچوي څوک درپسې لینک روزر راولي څوک درپسې ګاډی راولي او بیا واپسې کې ایرپورټ ته درشي داسې عمرې زمونږ پکار دي دا عمرې د چا هم نه دي پکار هر غریب وایي یار مونږ چېرته عمره ونه کړه نو ته دا عمرې وکړه که نه وایي نه که نه هغه عمره چې هغه سیرې میرې پکې سړي ته واچوي او ګاډي کې سړی بوځي دقه زمونږ فرق دی مونږ من چاهې عبادت کوو زمونږ زړه چې څه غواړي هغه کوو رب چاهې عبادت نه کوو چې الله پسې خوشحالېږي یو حج عمره باندې څومره خرچه راځي په دې وخت کې 8 لک روپۍ خرچه راځي په یو حج او په یو عمره باندې چې بیل بیل سفر کې او روزانه ته دومره ثواب ګټلی شي خو نه کوي غریبانان دا حج عمرې د پیغمبر خبره ده او دا حق او سچ ده نو دې وجې نه عزتمندو د سحر تاسو کې کم کم کسان بیماران دي لږ لاس اوچت کوي چا چاته څه نه څه بیماري شته خپله بیمار ټول څه نه څه بیماري نو ګوره دې بیماران له پکاري چې سر دا کوي څومره کسان دي پکې بې روزګاره دي تشپاڼ یا لکان دي او بیا 12 بجې به راپاڅېږي ته وایې چې ګورنر دی هلکه ستا خو کار نشته مخکې به واده کې بچو له به رزق ګټې ته به بیا ځان کم ټایم کې جوړې 25-30 کاله ستا عمر دی نو ته به مخکې بیا پیسې کله ګټې او د بچو تربیت به کله کې او واده به څه ټایم کې نو دې وجې نه عزتمندو ځان چست کوي د رزق لپاره چستی کول هم عبادت کې راځي نو داسې به کوم کسانی چې نن نفس نیت وکړي چې سحر به انشاءالله موږ نه وده کېږو ترتیب یې دا دی عزتمندو ترتیب چې کم کسان 1 غنټه وده کېدل هغه دې 45 منټ ته راولي بیا 45 منټه بعد بیا نیمه غنټې ته دې راولي او بیا هغې نه بعد 15 منټ ته دې راولي او بس اخره کې دې بیا دا پریتي هسې خوشاټارې ګرځه په دې دغه کې خو سهار ټایم کې مو وده کېږه که خپل د دنیا ترقي غواړې او د دنیا ترقي پسې خو تاسو ټول مړئ خو چلېدلی نه درځي نو دومره ځان نه تیار خواره مو جوړوئ چې سهار به وده کېږم او رزق مې هم د ډېري پلانې مې د دې دپاره بهتره طریقه دا ده چې د شپې وختي وده کېږئ د شپې وختي وده کېدل بس خلک وایي موږ له خوب نه راځي نو ته د ورځې 10 بجو پورې ودئ نو خپله در خوب نه درځي ته یو ورځ خوب مه کوه ماسخوتن به دې دومره دماغ خراب وي او چا دې ماله نږدې را نه شئ ګورې که مېلمانه هم راغله چې ورته وده دی دا زمونږ باباګان چې کوم سهار منځونه له راځي او دا کوم مشران سهار منځونه له راځي دوی سره ته 10 بجې نشي ملاوېدی انشاءالله د دې اهتمام به کوو که نه انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي الله دې زموږ د جومات دا لاوډ سپیکر یې سمې کړي